ابن قیم رحمه الله خو ډیر محقق عالم او الله تعالی په دې علم کې ډیر لوی فیض او برکت هم اچولې، خو خاص په دې موضوع باندې ځان له رساله لیکلې الجواب الکافي لمن يسأل عن الدواء الشافي. نو ابن قیم رحمه الله وی چې قال بعض العلماء، ځنې علماو نه ما اورېدلي دي چې فکرتو فيما يسعى فيه العقلاء، وی ما د دې عقلاو او د دې انسانانو د دې عقلمندو خلکو په دې محنتونو باندې سوچ وکړو چې هر سړی د ځان دپاره څه محنت کوي. نو فرأیتهم يسعون كلهم في دفع الهم والغم عن نفوسهم. په دې دنیا کې چې څوک سم کوي نو د دې لپاره کوي چې صراحت ځان ته میلاو کړي او غم او هم د خپل ځان نه لرې کړي. وی وإن اختلفت طرقهم د هر چا د دې غمونو د لرې کولو لارې جدا جدا دي. فهذا بالأكل والشرب، د ځینو خلکو د غمونه په دې لرې کېږي چې ښه خوراکو ته میلاو شي. وهذا بالتجارت، د ځینو خلکو غمونه په دې باندې لرې کوي چې ښه سرمایهداري او تجارتونه کوي. وهذا بالنکاح، ځینو خلکو دا خواهش چې به ډېر ودونه مې وکړي. وهذا بسماع الغناء، ځینې خلکو د سندرو د ټنګ ټکور شوقیني. خو ابن قیم رحمه الله وی چې دغه عالم وی چې ولم ارى في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إليه إلا الإقبال على الله وإيثار مرضاته على كل شيء. د خوشحالۍ دغه اسباب نه دي دا کوم چې د خلکو ځان له خپل کړي دي، ډیروالی د مال او تجارتونه او حقیقي خوشحالي انسان ته چې میلاویږي هغه په دې میلاویږي چې یو انسان الله سره تعلق جوړ کړي. او حقیقي خوشحالي انسان ته ال راځي چې د الله رضا د یو مسلمان په زړه کې په هر شي باندې غالب شي، بس دا حقیقي خوشحالي ده. بیا ابن قیم رحمه الله وی چې د حقیقي کامیابی د پاره او د خوشحالۍ د پاره یو طاعت د الله په کار دی د ایمان راوړلو نه وروستو. ځکه چې په سورة طه کې الله تعالی په 124 نمبر آیت کې فرمایي قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. کدا الله او د الله پر رسول په هدایت باندې روان شو، الله وی نه به گمراه کیږي او نه به خفه کیږي. او کدا الله او د الله د رسول دراوړلې شوی نظام او د شریعت نه او د علم نه او د قرآن او د حدیث نه مخ واړو نو الله وی جون بم تنګي او په ورځ د قیامت بم الله تعالی حشر لون حالت کې وږي. دا څومره سخت وعید دی. بیا ابن قیم رحمه الله وی چې ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه وإيثاره لمرضاته بل لا حياة ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك. اصلی خوشحالی د الله تعالی په محبت کې پرته ده. اصلی د زړه سکون او اطمینان چې دی دا د الله تعالی په ذکر کې پروت دی. او اصلی خوشحالی چې دا د الله تعالی رضا چې ستا په زړه کې غالب وي دا په دغه کې پرته ده. بلکې ابن قیم رحمه الله وی دا نور خوشحالی ټول کل ادم دي
ټیک ده کله د سړي د زوی واده هم خوشحالي پرې راشي یو بل څه وشي خو ابن قیم رحمه الله وایي د الله د طرف نه چې دا کوم سرور دی نو بل سرور او بل خوشحالي او بل تر و تازګي په زړه کې نه راځي مګر صرف په دې یو شي باندې راځي او دویم نمبر کې د مناهیو نه د ګناهونو نه او د هغې کارونو نه ځان بچ کول پکار دي په کوم باندې چې الله او رسول خفه کېږي ابن قیم رحمه الله وی المعاصی تذهب الخیرات کم سړی چې ګناه کوي نو د هغه نه به دا نیکۍ سته کټ کېږي زړه کې د نیکو تړپ چې دی که نه به کټ کېږي تیسته وتزیل النعم ګناهونه چې دی دا د انسان د الله د طرف نه چې په کم پیرزوني او نعمتونه هغه ختموي وتجلب المصائب وتجلب المصائب او د ګناهونو په وجه باندې انسان باندې مصیبتونه حوادث ډېر زیات راځي وتسبب نسيان الله للعبد ونسيان العبد لنفسه او چې ګناهونه کوي نو الله یې میر کی نسو الله او چې الله کم سړی ییر کی نو بیا د انسان نه د خپل ځان ویر شي نو خپل ځان یې ریدل څه دي چې په دنیا کې اړم او اعلان وشوي پلانې مړ دی او دا ډول غم ده که جزا الله لازم نو څه به ځان سره وړم چې الله کم سړی ییر کو او پرېښود نو د دې انسان نه به د خپل ځان غم ایسته ختم شي نو شیطان بیا په دې دنیا کې ورړم کی او یو ناڅاپه اعلان وشوي پلانې مړ شي او څلورم نمبر کې ابن قیم رحمه الله وی خلق عزت په مالدارۍ کې غواړي خلق عزت په دې نورو څیزونو کې غواړي اصلي عزت چې دی دا د الله په طاعت کې دی خو چې ګناهګار نو الذل من نتایج المعاصي د ګناهونو نتیجه دا ده چې ته به د خلکو په نظر کې ذلیله کېږي زمونږ شیخ صاحب به د آخرۍ خبره کومه نو ټیم بس ختم دی زمونږ شیرګړ کې یو ماسټر صاحب نو هغه وي د مولانا عنایت الرحمن صاحب زامن خو ډېر اوچت تعلیم یافته دي او ښه دین پسند هم دي د علماو سره مینه ده خو کمزوري دا شوې ده چې صحیح علم یې نه دی کړی نو زما د زوی سه شیرګل ته راغلی و نو ما ورته وویل چې بچی دا میلمه څوک دی نو هغه تعارف وکړو چې دا د مولانا صاحب زوی دی نو زما دپاره خو دغه تعارف کافي و نو هغه زر اضافي وکړي چې زه په انګلیش لیکچرر یم په دا یم خپل نور صفات یې بیان کړه وی ما له قار راغی ما ورته وویل که ته ګور نرم شي خو د مولانا عنایت الرحمن صاحب د خپو خاورو ته نشي رسېدی او مثال مې ورته ووي چې د شیرګړ کې چېرته غم وشي نو د اتیانو د لونخوړ دا خانان دعاګانو له راځي نو چې د اتیانو خان راشي نو یو څوک بډي سي ورپاسي یا لس یا ستړي مشي ورسه وکړي هغه نور وایي څوک دی پلانې خان دی لرې کومه مړه خو دا مې په دې خپلو سترګو لیدلي چې مولانا عنایت الرحمن را ننوتی دی او خلک وایي څوک دی دا خو هغه مولانا عنایت الرحمن صاحب دی څوک یې پېژني نه د ثواب دپاره راځي او ملاقات ورسره کوي ستړي مشي ورته وایي او دا ټوله مجمع ورته پاسي نو عزت د خان ډېر شه که عزت د عالم ډېر شه ابن قیم رحمه الله وی خلکو عزتونه په مالونو کې تړلي دي چې مال د چا صحیح دا به عزت دي دین کې اصل کې عزت پروت دی الله تعالی دی زمونږ په زړونو کې د حقیقي کامیابۍ دا تصور پیدا کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین